यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दे यतीम मुअस्सर आज़म सासुर और सासु द इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खादिम इलियास सहारा او ملګرو دا وخت کې مونږ په خیبر انسټیټیوټ چک درکیو کم سعود موده وړاندې چې زمونږ څه خویندو د اسپن نه د واتس اپ په لیکه د واتس اپ په ذریعه یو ویډیو را لګلی و او هغه ډېر په ښایسته طریقې سره د اخلاص په پرده باندې چلیدلی و. مسافرو ډېرې زیاتې مرستې را لګلې وې، د هغوی چې کوم د اوبو مسله وه، د هغوی چې کوم ضروریات و، کمې سختې وې، کمې ستونزې وې، خو د هر څه نه زیات د هغوی داسې مسله وه چې د هغې بچیانو تعلیم نیمګړی پاتې شوی. دا وخت کې زمونږ سره د خیبر انسټیټیوټ پرنسپل جاوید رحمان صاحب هم موجود دی او هغه بچیانو سلسله کې مونږ راغلي یو. په هغې کې دوه ماشومانانې چې کمې دي، یوه لیلا وه، یوه نجمه وه. د هغوی دپاره مونږ د هیلث چې کوم د 2 کالو ډیپلومې دپاره په خیبر انسټیټیوټ کې داخله واخیسته. د 1 کال پیمنټ د هغوی ټوټل الحمدلله د هغوی منتلي فیسونه، د هغوی داخلې، د هغوی چې څونه ایډمیشن فیس وغیره ټوټل جوړېده، نو د هغې جوړېدل تقریبا 1 लाख روپۍ. او په هغې کې زموږ سره د جاوید صاحب او د خیبر انسټیټیوټ یو خصوصي مرستې له بعد هغوی زموږ سره 84,000 روپۍ د 1 کال د هغې دواړو ماشومانو دا موږ جاوید صاحب ته حواله کوو او دوی نه باقاعده هغه پیسو رسید هم الو. 1 تاریخ نه به هغه بچیان خپل کلاسونه هم اخلي او جاوید صاحب نه به هم یو وړوکی غونته کوېسچن کوم چې آیا دا بچیان 2 کاله دلته کې دا تعلیم حاصل کړي؟ کومو مسافرو چې ډېرې زیاتې د سختو نه پیسې را لېږلې دي او 2 کاله دوی د خپله ډیپلوما خپل دا کورس کمپلیټ کړي، نو څومره بدلاو، څومره رڼاګانې په دې کور راځي، څومره به دوی خدمت کولی شي د معاشرې. په هغې به هم دوی سره خبرې کوو. जिसने एक इंसान को बचा लिया, जिसने पूरी इंसानियत बचाई है। السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جاوید رحمان صاحب مونږ خو چې کله رالو هم که تاسو دلته کې په پریس کلب کې هم خدمات دي او الحمدلله تاسو وایئ چې خیبر انسټیټیوټ مونږ په دې بیس نه دی کولو کړی چې هغه د پیسو یو انکم ذریعه، بلکې مقصد هم دا دی چې د انسانیت خدمت وکړی شي او دې نه علاوه تاسو خپل یو ویلفیر یا فاونډیشن هم چلوئ د انسانیت د خدمت لپاره هر ممکن کوشش کوئ. خو کوم د اخلاص په لار چې د ماشومانو داخلې هم تاسو سره واخیستې او انشاءالله دوی دا 2 کاله خپل تعلیم کمپلیټ کړي، نو د دوی په دې کلي، په علاقه، په دې کور او د هغې ماشومانو په ژوند باندې به څومره بدلاو راځي. کمې پیسې چې د ډېرو سختو سره مسافر را لېږلي، نو آیا دا پیسې په کم ځای کې به کار شي او دوی ته به څومره فایده ورکړي دا پیسې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جاوید رحمان دی، د خیبر انسټیټیوټ ډایرکټر ایڈمنسټریشن. نن چې د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن کم چیرمین الیاس صاحب د هغه سره ټیم راغلی دی او زموږ سره 2 ماشومانې چې هغه انتهایي غریبانو دوی تلي د هغوی سروې کړې وه چې یو نجمه بیبي ده، یو لیلا بیبي ده او د هغوی د 1 کال تعلیمي اخراجات چې هغه تقریبا سره پاسه 1 लाख روپۍ جوړېدي. خو موږ هم د خپل طرفې نه هغو سره انتهایي کانسیشن وکړو او 84,000 روپۍ ترې وصول کړې. نو یقینا چې دا ماشومان یې سبا له دا تعلیم مکمل کړي او ولاړ شي او دوی څومره خدمات ښه کار کوي په هغې کې باقاعده ستاسو حصه او انشاءالله زما د الله نه امید دی چې اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د الله پاک نور هم کامیاب کړي او تاسو ته الله پاک توفیق درکړي چې دغه شان د انسانیت خدمت جاري ساتئ. ډېره مننه ملګرو. او باقي چې کومې د هغې بچیانو پیسې دي په هغې باندې مونږ څه وکړل، په کم ځای کې استعمال شوې، هغه هم ستاسو سره پروګرام کې شریکوو. زموږ سره اوسئ. او ملګرو راغلي یو د اسپن کې تیاړی هغه خویندو له کم چې سموده وړاندې پروژه کې تاسو هغه ویډیو کتلې وه. زموږ هغه خور چې کومه یوه د 4 بچیانو سره کونډه ده، کومو خویندو زموږ د تعلیمي مسلې وې، د هغوی تعلیم نیمګړی پاتې شوی و چې هغوی ډېر زیات محنت کړی خو اخرني 2 کاله چې هغوی کم د امید و، کم د کامیابۍ و، کم د هغې ټول تعلیم هغه ریزلټ به د هغوی راتلو، د هغوی ژوند به پرې جوړېده، هغه نیمګړتیا وه. د هغوی د اوبو مسلې وې، ډېرې زیاتې داسې مسلې وې هغې خویندو ته. هغه ویډیو تاسو هم کتلې وه. مسافرو سره ډېر زیات په ښایسته توګه، ډېر د زړه نه او ډېر د اخلاص نه د خویندو سره خپلې مرستې کړې وې. هغه پروګرام کې چې کم 2-3 ملګرو نومونه زموږ نه د 2م کلیپ نه پاتې شوي او یو د لیاقت صاحب یو لیسټ و چې هغه لیټ راغلی، نو د لیاقت په نوم موږ ټولې پیسې ایډ کړې وې، خو هغه پیسې په هغې کې کومو ملګرو ډونیشن کړی و، هغه نومونه به هم موږ ستاسو سره په دې پروګرام کې شریکوو. ښه ملګرو، زموږ سره په دې کې د اقرار بای د اورلانج نه چې د هغه یو خوږ ملګری دی عبدالنظیر صاحب. عبدالنظیر بای کم نوم چې زنګ نه په 2م قسط کې پاتې شوی 50 درهم، نو اقرار بای د طرف نه چې کم عبدالنظیر بای ورته ورکړی 50 درهم دې کور دپاره. دې نه علاوه د جنید زیر صاحب په لیسټ کې چې کم زموږ 3 نومونه سلمان صاحب 162 ریال، یاسر مصری 10 ریال او ابو عریشه د طرف نه 30 ریال. بیا دې نه علاوه سمیع الله تمام موږ ستاسو سره یو نوم په هغې پروګرام کې شریک کړی چې اسد بای دې کور ته 900 ریال را لېږلي
هغه 900 ریال و خو د اسد وای د طرف نه بلکې د نوید الرحمن صاحب د طرف نه هغه 900 ریال راغلی نو هغه مونږه د نوید بای په ځای باندې د اسد نوم یاد کړو هغه پروګرام کې په تمام کې سمیع الله صاحب ته هغه 900 ریال اسد بینا بلکې نوید الرحمن بای د طرف نه حواله شو چې کوم مونږ د خويندو ته باغ حساب کړو بیا زموږ سره کم لیاقت صاحب چې د عمان نه کمې پیسې را لګلې وي د خويندو لپاره د خويندو لپاره کمې پیسې را لګلې وي 34350 روپۍ چې هغه په پروګرام کې شامل کړي وي خدا کوم ملګرو نمونه چې پاتې ونو باغی کې هغه سره د لیاقت صاحب سره چا څومره ډونیشن کړی دی چې باغی کې کرامت عادل صاحب 2.5 ریاله عبدالله صاحب 2 ریال امیر ګل 1 ریال چوټو 5 ریال بابو 1 ریال شوکت 1 ریال وقت روان 5 ریال लास्ट नंबर 66 5 रियाल अमीर दाद से 2 मलंग 1 यूसुफ भाई 1 शाकिर 5 मुनीर 5 शेरवली 1 जमशेद 10 सजाद अलजादी 1 शाहरवान 2 आरिफ 2 बख्श शेरवान 1 हयात मोहम्मद 1 वलीद से 5 और मलक बखजादा 1 लास्ट नंबर 87 दे देंगे सरा 2 वसीम सजाद 1 बाचाली 1 हयात 5 शहजादे का हमारा उर्दू जुबान वाला भाई उसकी तरफ से 2 सुहार 1 गुलाम सरवर 1 और नामालूम तरफ ना 58 ची टोटल दी जोड़ शे 113.5 बाकी ने टोटल जंग सरा 34,350 रुपए दे खोरियान दोबारा चिकम द लियाकत से लिस्ट रागले हागो खमल करो आगा पैसो बानी मुंग सकड़ी दी हागम सा सरो शरीको खमल करो कम चीज मुंग सरा जमुंगा खोरदा वखना सरा दागे सलोर बच्चान दे पदे कोर बांधी बोझो बागे प्लार बांधी सो के द गटी वटी निष्ठा सो के द मजदूर निष्ठा दा वही बनु माने मुंगा पदे पैसो के 91 मॉडल फोर व्हील چې دوی کم پخپل خوخه باندې ځان له تاسو ځکه تاسو کته شي تاسو ځکه مرته غسته دي او الحمدلله اوس دا تا یا لسره جو شوي چې دوی ته به تر مزدوري کوي زمونږ دغه خور دغه بچانو چې کم د سکول داخلي کمی نیمګړتیاګانې هغه الله تعالی پوره کړی دي دا تاسو هغه سوزکه کاغذونه کته شي دا چوتنګ به کم بارګین کې هغه ستري د هغه سوزکه کاغذونه هم زما په لاس کې دي چې یو کاغذ مونږ دې خور دور کړی دی یو نه قلم ځان سره سر کړی دی دا چې کم خیبر موټر بارګین کې هغه ستې شوی دی دا دغه کاغذونه تاسو وړاندې دي دین علاوه زمونږه د دې خوریانو چې کم د داخلي مسله وا هغه ته هم مونږه چې کم د هغه فزیوتراپي او د هیلث دا غي دوه خوریانو د داخلو مسله وا هغه د لپاره هم دا کاغذونه تاسو ما پلاس کې کته شي چې د 18 میاشتو یعنی یو 3 سمستر پیسې مونږه هغه له ټوټل 1,14,000 روپۍ ټکی کړی دي دا هغه پیسې رسیدونه دي الحمدلله پدې کې د دوی د یونیفارم د بیگز کتاب بکس وغیرہ چې څومره دي د دوی ټیوشن فیس دی ایڈمیشن فیس هر سال د 13 میاشتو هغه مونږ ټکی کړی دي او د شپږو میاشتو چې کوم د دوی اخرنی سمستر پاتې کېږي هغه ته هم دغه کیش پیسې ورکو او دوی نه بس یو څو ته پوسونه کو چې د کور کم د وبو مسله الحمدلله غم الله تعالی حل کړی دا گاډي ورته میلاو شو هغه بچان له سونه مزدوري کوي دا خوریان اوس خپل باقاعده کلاسونه هم لري د دوی په ژوند کې څومره بدلاو راغلی دی اخلاص د هغه یتیم आवाज پروګرام نه بعد هغه ویډیو نه بعد کوم چې د خوریانو مونږ ته راغلی و څومره د کور باندې بدلاو راغلی د دوی په ژوند کې څومره خوشحالي راغلی دي هغه ته اوس هم د خويندونو کو زمونږ سره اوسه خاله دي چې زمونږ سره کم د دې سوزکی نه بعد د دې بچانو داخلونو بعد د دوی د وبو چې څومره هم د کور ضرورت الحمدلله دا غیر سنه بعد 38,570 روپۍ زمونږ سره باقی دي نو هغه به ان شاء الله د خورته حواله کوو مراد به دا زمونږ سره موجود دي هغه به د خپل خورته حواله کوي او بیا به دوی نه تاسو کو د دوی د ژوند په اړه چې څومره بدلاوي په کور باندې راغلي دي اخره درته وای چې کوم پروګرام چلیدلې د اخلاص په پرده باندې هغه نه بعد تاسو د وبو کوم مسله و د کور چې تاسو یې ډیر زیات تکلیف وي د مانځاو د سو بنه پوره کیږي د خوراک سکاک نه پوره کیږي هغه حق لا باندې بنت خبرو کوي کم گاډي تاسو ته ملو شوی دی کمی داخلي تاسو شوی دی کالج ته ځای راځي سم وینه سماسو سوي او د اخلاص پروګرام نه بعد تاسو د کور باندې تاسو بجون باندې څومره بدلاو راغلي دی هغه مسافر بم تر کم هدا بدواګانو یادي او سونه بدلاو راغلي دی هغه د خپل ورونو سره لک شریک چې د وبو د هر څه مسلې حل شوي دي او کالج تم زو کلاسونو لا او نور چې د کلاسونو له تعلیم بیا به هم زو او ډېر زیات خوشحاله یو لکه ځکه چې په دې ډېرې پیسې راتلې دونه وس زموږ نه کېدو دوی زموږ سره ډېره ګټه مرسته وکړه او دا به د دوی دپاره صدقه جاریه شي که موږ چېرته پیسې وګټو جامې ځانه والو مونځ اودس وکړو چېرته پکې خیرات زکات ورکړو دا به هم د دوی صدقه موږ د دوی صدقه جاریه یو لکه او دغه دی په دعاګانو کې به هم یاد ساتو زموږ سره داسې څه الفاظ نشته چې په کم الفاظ موږ سره کم د دې سوزکی نه بعد د دې بچانو داخلو نه بعد د دوی د وبو چې څومره هم د کور ضرورت الحمدلله دا غیر سنه بعد 38,570 روپۍ زموږ سره باقی دي نو هغه به ان شاء الله د خورته حواله کوو مراد به دا زموږ سره موجود دي هغه به د خپل خورته حواله کوي او بیا به دوی نه تاسو کو د دوی د ژوند په اړه چې څومره بدلاوي په کور باندې راغلي دي
خورې دا راته ووایه چې کوم پروګرام چلېدلی د اخلاص په پرده باندې هغې نه بعد تاسو د اوبو کومه مسله وه د کور چې تاسو وایي چې ډېر زیات تکلیف وي د مانځه او داسې اوبه نه پوره کېږي د خوراک څښاک نه پوره کېږي هغې حقله باندې موږ ته خبره وکړئ کوم ګاډی تاسو ته میلاو شوی دی کومې داخلې ستاسو شوي دي کالج ته ځئ راځئ سم وینئ سم محسوسوئ او د اخلاص پروګرام نه بعد ستاسو د کور باندې ستاسو په ژوند باندې څومره بدلاو راغلی دی هغه مسافر به هم تر کم حده به دعاګانې یادي او څونه بدلاو راغلی دی هغه د خپل وروڼو سره لږ شریک کړئ چې د اوبو د هر څه مسلې هم حل شوي دي او کالج ته هم ځو کلاسونو له او نور چې دی کلاسونو له تللي مو بیا به هم ځو او ډېر زیات خوشحاله یو لکه ځکه چې په دې ډېرې پیسې راتلې دونه وس زموږ نه کېدو دوی زموږ سره ډېره ګټه مرسته وکړه او دا به د دوی دپاره صدقه جاریه شي که مونږ چېرته پیسې وګټو جامې ځانه والو مونځ اودس وکړو چېرته پکې خیرات زکات ورکړو دا به هم د دو صدقه مونږ د دو صدقه جاریه یو لکه او دغه دی په دعاګانو کې به هم یاد ساتو زموږ سره داسې څه الفاظ نشته چې په کم الفاظو کې د دو ستاسو احسانات چې دي او ستاسو دا کم امداد چې دی د دې شکریه ادا کول چې زموږ سره لکه هېڅ الفاظ نشته چې په کم الفاظو کې ادا کړو خو بس الله هر څه نه او دعاګانو کې به همیشه یاد ساتو او الله دې په دې مسافر له نور هم ډېر مال دولت او د جنت ذریعه مال ورکړي چې د نورو غریبانانو هم مدد وکړي او الله دې ولې دغه شان غټ زړه ورکړي الله دې د دواړو جانو خوشحالي او عزت نصیب کړي خورې دا راته ووایه که چېرې 2 کاله بعد دی الله په خیر خیریت سره د خیره سره دا ډیپلوما وکړه او د خدمت موقع ته میلاو شو چې د اخلاص په لار د موږ دلته کې داسې یو سنټر مثال کولا وهلی شو چې تاسو ته هم څه میلاویږي او د غریب ولس خدمت خیر ښېګړه پې کول غواړئ او کولی شئ نو کوئ به یې که داسې یو موقع الله درکړه د انسانیت د خدمت نه انشاءالله چې کول به یې غواړئ چې مونږ له څوک چې تاسو زموږ سره دومره مدد وکړئ او دا مسافر را سره لکه دغه وکړي مونږ تاسو ټول یو شئ مونږ ته سینټر کولاو کوئ مونږ د دې پیسې تنخواه هېڅ هم نه راکوئ مونږ به هم د غریبانانو چې دی چې کم غریبانان دي د هغو دپاره د یتیمانانو دپاره به یې کولاو کړو ځکه چې څنګه مونږ زړه لرو داسې باغو هم لري نو مونږ چې دی لکه مونږ داسې کولی شو او داسې اراده هم شته هم انشاءالله 2 کاله پس اول خو مرګ دی او که د مرګ نه ژوندي پاتې شو د خیره سره نو زه به بیا چې دی زه به اخلاص تعالی روانه کړې ده زموږ هغه بچیان د هغوی د داخلو هغه مسلې هم حل شوي دي خپل ریګولر کلاسونه اخلي هغه نور ماشومانان چې کوم زموږ د دې خور بچیانو د هغوی هم د سکول هغه مسله حل شوې ده کمې پیسې چې دوی سره بقایا وي هغه هم دوی ته حواله شوې الحمدلله تاسو دا ګاډی هم کتی شئ کوم ګاډی چې دوی ته ورکړی دی چې دوی ځان ته په خپله خوښه د دوی هغې بابا اخیستی دی ډېر زیات مطمئن دي الحمدلله مونږ هم په خپله د دې نه ډېر زیات مطمئن یو او یو ځل بیا د مسافرو هغه پیسې په هغه ځای کې ولګېدې د دې خور وینا تاسو واورېده چې که چېرې 2 کاله بعد ما دا ډیپلوما کمپلیټ کړه نو زما به خواهش دا وي زما به ارمان دا وي که چېرې اخلاص والا یا داسې وروڼه مونږ له سنټر کوله وهلی شي نو مونږ به هم د داسې خلکو خدمت کول غواړو ځکه چې څنګه زموږ ضرورت او داسې به د هغې خلکو هم بنیادي ضرورت وي نو راتلونکی به یو داسې سهار راځي انشاءالله چې کم خلک د اخلاص ته سوري لاندې خپل ژوند تېروي هغوی به راتلونکی یو داسې وخت راځي چې هغې خلکو ته به خوشحالۍ ورکوي کوم خلک چې ډېر زیات د سختو سره دی زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ډېر زیات د دردېدلو اواز دی ملګرو د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی ځکه چې ستاسو د ژوند په خوشحالو کې ستاسو د ژوند په مزو کې ستاسو په راحتونو کې او ستاسو په ژوند کې د دې خلکو هم ډېر زیات حصه ده برخه یې ده دې خلکو سره به انشاءالله د اخلاص په لار خپل هغه خوشحالۍ شریکې کوو کومې چې زمونږ او ستاسو په ژوند کې کومې خوشحالۍ دي دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت په ډېر لوی او بخښونکي رب ذوالجلال هم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته